احسان پته راته شته چې په دنیا کې د ټولو نه غټ کاروبار د څه دی؟ د څه دی سر؟ یره خوف، یره خورول، خوف پھیلا وهل، دا د دنیا نه ټولو نه غټ کاروبار دی. سنسنیو لکه ته وګوره خبرونو ته وګوره، د ملک حالاتو ته وګوره، کم خبر زیات هټ کیږي، کم خبر زیات قطعی کیږي، کم خبر زیات پوینټ آوټ کیږي چې په کومه کې خلکو ته تھریټي یره ای کنه چې سبا کیږي. ملکونه په ټول پدې چلیږي، پدې یره کتاسو نواز شریف لوټ ورکو نه خو غل دادی هغه سایډ والا وی ورکه تاسو عمران خان لوټ ورکو نه خو سره پدې حکمرانی په طریقه پویږي نه عمل کې ډوب کړه دی تشتا یره پدې ټول ملک چلیږي. دا راته وایي چې نن یو دې ته څنګه خیال شو؟ دا زبردست پوسټ وکړو. د بورډ امتحانات را روان دي. ښه د کلاس کې د ماشومانو د زیړې ګونې چې زینم زه خو په یو اداره کې چې کوم دی وړو ته سبق هم خیم زه چې د ماشومانو د زیړې ګونې انم زما په ډېر زیات تړه خوږي. دا په کور کې پلار یې ویری چې بچو که سبق ته ونه وي مخکې به څه کوې؟ مور ورته وایي چې سبق ووایم موږ به ټول عمر ژوندي نه یو. دغه شان چې کوم دی نو استاد هلته کې وایي که فرض کا ما چې دا کوم لیکلی شی در کړی دی او که دا د دغه شان راټانه کو فوټو کاپي دې نه کړه په بورډ کې به مارکس څنګه لې د کور نه یره شروع شي، په سکول کې یره ده، دا غریب که ټیوشن لځي هغه یې جدا یری چې یره که دا دومره څیزونه راټانه شو نو مخکې چې د مارکس رانلو ته به ښه کالج ته نه ځې او دا بس یو غضب دی، یو یره ده. تر دې ماشومانو د ګونو ته وګوره، زیړې ګونې به یې نیولي، د چا په مخ خندا نشته، د چا په مخ باندې د زندګۍ سر رمق نشته. اصل کې خبره داسې ده چې مونږ یو آیډیل تصویر جوړ کړی دی مونږ ټولو، او په هغې آیډیل تصویر کې چې مارکس چې دی هغه ډېره غټه پرایورټي ده. هغې کې مونږ دا نه ګورو چې دا لږ چې دا ډېر ښه منتظم دی، شیزونه ډېر ښه مینیج کولی شي. دا نه ګوري چې دا ډېر ښه وینا کوونکی دی، ډېره ښه وینا کوي. مونږ هغه ټول دارومدار یا ټول هغه پرایورټي چې دا هغه مارکس لور کړې ده، حالانکې مارکس اغستل او په ذهانت کې ډېر غټ فرق دی. مارکس چې دی زما په خیال هغه داسې دی چې ښه رټه لګولی شي یا رټه ښه لفظ نه وي نو زه به یم چې ښه یاداشت ستا تیزي که نه نو ته ډېر ښه مارکس اخیستی شي. ذهانت چې دی هغه کانفلیکټ مینجمنټ دی، کرایسس به څنګه سالو کوې، پرابلم سالوینګ شو، نورې ډېرې زه به ووایم ټیلنټس به ورته ووایم چې هغوی نو مونږ هغه هر څه له په صفر کې ضرب ورکو او چې یاداشت یې کمزوري نو ته صحیح سړی نه یم. معاشره کې یم او په سکول کې یم او په خپلوانو کې یم، ایون د مور پلار د مخ یم. د دې اوس یو وجه زما چې په دې ټایم کې کم په ذهن کې راځي هغه راته زه ووایم چې دا زموږ نظام تعلیم دی. زموږ نظام تعلیم ما یو پینټینګ کتلی او په هغې کې زموږ نظام تعلیم زبردست ورکړی او په هغې کې یو داسې کار شوی چې یو اوپن غونته کې کلاس یې ښوولی او په کورسو باندې یې په یو کورسۍ هتي ناسي، په بله کورسۍ چې کوم دی شادو ناستی او په یو کورسۍ کې یو اکویرم یښودی په هغې کې مهی او زما په شانتې یو داسې عقل کول استاد صاحب ناسي د هغه په لاس کې لختی او درې واڼو ته وایي په تاسو کې به زه ستاسو ومنم چې په تاسو کې د ټول نظر دی ونې ته څوک خیږي. د اتي د ونې د خطو سره څه کار دی او د اوبو د ونې د خطو سره څه کار دی، دغې ته خو به ډیفنیټلی شادو مخکې خیږي. د درې واڼو کیپیبلیټیز جدا دي. یس خو زمونږ په نظام تعلیم کې دې ته څوک ګوري؟ زمونږ ته دقه اتي ته ووایه دا کومه ونه چې ولاړه ده دې ته خیجه مو، دې ته چې هغه سوڼه لم کي نو دا ونه وی د ویښه ویستي، دا مهې ته په اوبو کې پرېږده او دې اتي ته او دې شادو ته ووایه اوس سره منډه ووایي. نو زمونږ غضب دا دی چې زمونږ دغه ماته ته ووایي زما په شان یو عقل کول استاد هغه هم چې په کلاس کې ولاړي جو هغه به وایي چې که دا ټوله دنیا زما په شانتې نه شوه زه چې د اردو استاد یم زه یم چې ټولې دنیا له د اردو ورالی. څنګه چې لیپټاپ مونږ کولاو کړو، لیپټاپ په کم پروګرام لیپټاپ کې چې د انپیچ سافټویر نه دی به د انپیچ فایل کولاو کی په سافټویر چې کله پکې د آفیس نه نو دی به د آفیس څه فایل کولاو کی دې ته خو به هغه سافټویر کې زه مونږ د انسانان چې یو که نه دا خدای پاک ته د اسمان نه یو کمپیوټر لاندې رالیږلی دی و زما په سافټویر کې چې کوم دی زه کیدای شي ستا نه لږې د خبرو دا ټایم لږ سیوا والم. ټیک شو زما زه چې دا کمپیوټر چې خدای پاک څه پینټیم ګوره چې کم یو دی 3 دی 2 دی زه پکې د ټول نه هغه سسترین کمپیوټر یم د زړې زمانې، اوس خو پکې هغه جنریشن پلان کې دی وړینګی دی ډېر مخکې دنیا تللې ده. اوس زه خو هغه پینټیم 1 یا پینټیم 2 یم نو زه چې کله خدای پاک ته اسمان نه راکوز کړم په ما کې مخصوص سافټویر و. ما په بی اے کې 3 پیری انګلیش فیل کړی. دا ولې
زما په سیستم کې خدای پاک د ورې نه چې زه راکوزولم ما ته یې د انګلیش سافټویر نه وکړی هیټرک یې پکې وکړو او ما پکې ښه زبردست هیټرک وکړو ګوره چې بیا په اخره کې چې تا استادان به خفه شي چې دا غریب خو بار بار فیل کیږي زه یې پکې هسې پاس کړم د دې نه مخکې نورې مارکې هم کړي په میټرک کې ما کیمسټري هم فیل کړې وه یا په ایف کې مې هم انګلیش فیل کړی و که نه نو دا زه چې د اسمان نه خدای پاک راکوز کړم زما په سیستم کې صرف اردو وه هغه اردو او چې کله زه بیا ایم ای ته ورسېم ماته پته ولګېد چې هلکه ځکه څه ویلی شم صرف دا اردو ده او هغه اردو چې ما وویله نو هغه کتونکي که څوک لیکون نو زما کتلي نو هغو ته به اندازي نو زه وایم هر انسان چې خدای پاک لاندې راکوز کړی دی که نه د سره خپل سافټویر دی ستا سره خپل سافټویر و ته ښه میډیا ته رالی او ښه برابر که نه داسې په هر انسان کې خپل سافټویر دی دغې ته کتل غواړي چې دی د کم سافټویر سره خدای پاک راکوز کړی دی ټول سافټویر یې په جمع چې کوم دی زه یې استاد یم ما له وونه سبجکټس پړاوال نه راځي چې زه استاد یم ما ایم ای کړې ده داسې ډېر ښه استادان دي چې هغوی په یو سبجکټ کې مهارت دي خو نهم لسم ته چې کوم ماشوم ورسېد د ده نه شپږ یا اووه مضامین بالکل پرفیکټ غواړي استاد له به یو ورځي او د شاګرد نه به اووه غواړي بېانصافي نه ده بالکل د جی ما هم داسې یو مقوله کتې وه په فیسبوک باندې غالبا وه نو هغه وایي چې ته مرغۍ چې دا په دې نشي جج کولی چې دی به لامبو څنګه وي یا ښه به وي نه به وي او دغه شان ته مهی چې دی هغه به دې نشي جج کولی چې دی به په هوا کې څنګه ولځي ځکه چې دواړې کیپیبلیټیز چې دي هغه د یو بل نه ډېر زیات بدل دي په نیچر کې بدل دي اوس یو طرف ته زه یم کیدای شي زما ټینډنسي یا نیچر چې دی هغه آرټ طرف ته وي زه ښه لیکوال یم مصوري کوم ښه رایټینګ کوم بل سړی به نیچرل ټینډنسي به د وخت نه به د هغه بس د ډاکټرۍ سره به شوق یا ساینس طرف ته یو بل ماشوم یې هغه په یو کور کې په یو ماحول کې رالو شي د هغه کمپیوټرو سره شوق یا آی ټي طرف ته نو مونږ د زیات مارکس جی مونږ کوو دغه له کالج له چې هلته ښه ایډمیشن میلاو شي کالج له کوو جی دغه له انجینیرینګ له او ډاکټرۍ له ډاکټرۍ او انجینیرینګ له ځکه کوو جی چې پای کې پیسه ده او خلک ورته سیب وای نو که په دې تول باندې مونږ وګورو نو په آی ټي کې سایبر سیکیورټي نو اخله بلا شی دي نمونه دومره ډېر به ته ووایم سر پای کې پیسه هم د عزت هم د ښه عزت او پروټوکول به د کمپنیز درکوي چې مونږ له وروره ده مونږ له آنلاین سیکیورټي یو قسم نه راکوه دغه شان فوټاګرافرز چې دي که نه مونږ تصویران ویستل دلته چاته وایي تصویران وباسم خان دي ورې پورې وزګار دی وزګار لږ ډېر ښه لفظ ما استعمال کو برینډ شوټس کېږي چې دا غټ غټ ملټي نیشنل کم برینډس چې دي که نه د هغې اکانومي بعض برینډس داسې دی پاکستان اکانومي نه هم زیات ته هغې له هغه ځان له پروفیشنل فوټاګرافرز هایر کوي دا تاسو ته یو څو اګزامپل ووایي په زرګونو پروفیشنز دي عزت پکې هم ده پیسه پکې هم د خو زموږ هغه سیکنډۍ چې د هغه ډاکټر او د انجینیرینګ نه تاویږي نو هغې مسله دا پیدا کړله یو خو په دغې فیلډس کې رش ډېر زیات دی بل تا ورته هر یو کس ورپکې ور انکولو کوشش کوي چې هغه ټینډنسي د چا به د استاز ټینډنسي د چا به وکیلي چا به څوک په صحیح څوک په صحیح نو نیم په نیمه چې دي هغې په زوره وایي بلکې 80% پته زه ووایم هر دریم کس وایي زما خو دا نه دی خو هغه یو پروګرام و چې هغه وایي چې زما پلار غواړي چې زه دا جوړ شم خو ته یې پرېږده پلار وایي ته څه غواړې ژوند خو ستا دی که نه ریسپیکټ بل شی دی او دغه چې دی خپل ټینډنسي خپل شوق خپل لایف او دغه چې دی مزاج هغه بل شیز دی زبردسته خبره دی وکړه زه خو ما او تا خو جو د یو داسې پیشې سره وابسته یو چې زه خو ورسره یو وړوکی شان استاز هم یم خو زه چې کوم دی په دې میډیا کې هم یم نو مونږ یو پیره داسې کار شو د سیدو میډیکل کالج چې دی په دې کې د دوی یو ویک و او هغې ته یو کلچرل ویک ورته ته ووایه څه چې ورته ته وایي ریکریشن و ثابت هفته په هغې کې سید زکریا باچا چې کوم دی اوس ډېر ښه ډاکټر دی ما ته هغه انویټیشن راکړی چې یاره سر تاسو ضرور راشئ او یو دوه ملګري په هغې کې نورو اوس ډاکټران دي ما نه دې ټایم کې نوم هېرېږي هغه دوه کسه دفتر ته راغلي وو سید زکریا باچا زموږ سره کالج کې میلاو شو دا کومه خبره چې تا وکړه چې پلار پرېږده تسه جوړېده غواړي یو ویک و په هغې کې مونږ ثابته ویک تلي وو په هغې کې یو ورځ ډرامه وه یو ورځ چې کوم دی پینټینګ و یو ورځ پکې داسې نور څه خاکې وې یوه ورځ پکې چې کوم دی نو ډیبیټ و او یو ورځ پکې مشاعره وه د پینټینګ په ورځ باندې مونږ کیمره وړې وه او یو کس پینټینګ کوو نو ما هغه خپل ملګري ته اشاره وکړه ما وې دیواله هغه چې کله هغه پینټینګ هغو ته کیمره کېښوده نو دا کس اوس په دې پینټینګ کې ننوتی دی ته دا احساس هم نشته چې ما ته کیمره کېښودی شوه هغو له د یو انګل نه فوټیج واغست د بل انګل نه یې شوټ کو د برې نه یې شوټ کو د دې سایډ نه یې شوټ کو چې کله ما بیا د هغه نه انټرویو اخیسته او زه سره په خوا کې کېناستم نو هسې چې نږدې شوم ورته نو هسې ورپېد او ما ته یې وکتل لکه په دغه ټایم کې د فوکس ګډوډ شو ما ورته ډاکټر صاحب څنګه حل دی ښه یم داسې فورت اییر غالبا او
تقریبا نږدې و کمپلیشن ډیګري کمپلیشن و کنه کم ام بی بی اس دغه چې ډیګري هغه کمپلیشن و. ها ما د ډاکټر صاحب ډېر زیات دی پینټینګ ته ننوتی کنه پینټینګ او ډاکټري جیسے رو 16 ویلې وکړو وی پینټر زه په خپله یم او وی ډاکټر پلار لیدل غوښتم. نو ما ته وایي دا جاب به مخکې څنګه بس وی دا خو د پلار خواهش و او هغه لږ د ډم مریض هم و نو ما نه غوښتل چې یاره زما د لاس هغه ته څه داسې څه بیماري راشي زما د لاس هغه ته هارټ اټیک وشي نو دا ډاکټر هغه له رغېږم او ویم دا داسې چې ته زما په لاس کښېنې. دا هغه مثال شو. په سبا له ډرامو لږ اوږدېږم جی په سبا له ډرامو په هغې کې د انارکلي او د هغه سلیم هغه کردار و نو سلیم هغه کردار هغه داسې وکړو تا به وي چې دغه یې فیل کو دلیپ کمار. کله چې ډرامه ختمه شوه ما هغه ته مایک ونیو ما ډاکټر صاحب ډېر د کلاس اکټر نه وی زه خو دغه اکټر یم نو ما یې ته په دې کالج کې څه کوې وی چې دا زما د نیا ډېر غټ خواهش و چې زه به ډاکټر راغېږم. نو ما یې بس وی نیا خو پکې په منځ کې هغه هم څه 4th year ته تقریبا رسېدلو وی نیا په منځ کې مړه شوه وی هغه اداکار خو نه مري خو په ما کې دی خو وی بس وی د نیا دپاره د نیا د خواهش دپاره زه ډاکټر شوم او نور به یم زه د اداکار. تاسو چې کومه خبره وکړه زه وایم 80-90% دا چل دی. زه په خپله داسې ډاکټرس پیژنم چې هغه د هغو خپل مریضان یې همي خپل نوم یې هم جوړ کړی پیسې هم ګټي هر صحیح خو چې لایف کوالټي تپوس ته وکړي که نه هغوی زه نه یم خوشحاله هلکه ولې نه یم خوشحاله ځکه نه یم خوشحاله چې زه خو دا نه کوم ما خو دا نه غوښته ولې دا خو د کور د لاسه یا د معاشرې د لاسه یا زما دننه انسان خو بل څه کول غوښتل که نه نو الټیمیټلی موږ پیسې ګټو د خپل سیټسفیکشن او خوشحالۍ دپاره چې په آخره کې به کې دا پاتې نه شي نو دا بیا موږ هر څه سله کوو. ما دا pinterest.com چته چک کاسې په هغې باندې دا ټول غټ غټ ریسرچز چې شوي نو هغوی په یو 3-4 جملو کې د هغې نه چوټ راویستی. یو غټ ریسرچ چې او په هغې کې بیا هغه نه چوټ چې راویستی و هغې وی چې 98% ډاکټرز چې دي په پاکستان کې دا چې کوم دی دا د خپل جواب نه خوشحاله نه دي. بیا چې هغوی کم ریسرچ راغستی و د هغې هغه لینک یې ورسره لاندې ورکړو چې ما هغه لینک وکتو نو په هغې کې ویل چې 98% ډاکټرز چې دي دا ځکه نه دي خوشحاله چې دا په خپل طبیعت نه دي راغلي. 100 کسان وي چې موږ به فوټاګرافر جوړېږو 100 کسان وي چې یاره موږ به آرټسټ جوړېږو چا څه وي خو د کور یا ستا خبره د معاشرې هغه زور او هغه طرف ته راغلي وو نو چې هغه ریسرچ او هغه چې ټوټل فایندنګز د هغې ما وکتل نو واقعي د 98% کسان زموږ خپل ډاکټران ملګري دي اکثر ما ته وایي یاره وایي ته او زموږ د ټریکینګ دا کوم ملګري چې زموږ سره یي وایي موږ تاسو ته ډېر زیات د حسرت سره په حسرت په نظر تاسو ته ګورو چې یاره تاسو یو نوي غره ته وختئ یو نوی ابشار یې ولیدو یو نوی لیک یې وکتو یا چې کوم دی نو یو نوی د سیلګرۍ ځای یې وکتو بل اوس چې کوم دی چا سره په انټرویو کې ناست یې دغه ستاسو وایي په دې زندګۍ کې دا څونه لکه ډایورسټي ده ستاسو په دې زندګۍ کې نن غر ته وختی یو سبا چې کوم دی نو سمې ته لاړی یو بل اوس چې کوم دی د سیند په غاړه ناست یو ګپونه دي او شپونه دي او تاسو یې او وایي مونږ چې کوم دی نو دا دی او دفتر دی کور دی او دفتر دی کور دی او دفتر دی د دې په منځ کې نور هېڅ نشته. زه وایم که نه جي چې هسې که جایزه واخلو که نه که هغه سینګینګ شو سینګینګ او موږ چې کوم دا ایکټینګ او دا خبرې کوو چې زموږ په معاشرو کې بیا ښکته لږ ډېر د دې ایکسپټنس شته زموږ په معاشرو کې دومره نشته خو بیا هم زه جایزه واخلم که نه جي په هر فیلډ کې که موږ وګورو چې څوک په مرضۍ او په شوق راغلی هغه نوم جوړ کړی دی. ډېر شی ډاکټران دي څوک پې نه پېژني خو یو ښه سینګر به سینګینګ به یې خوښي راغلی به نوم هم جوړ کړی پیسې هم ګټي که سینګینګ کې مونږ هغه ریلیجس ټچ هم راولو که نه جي داسې ډېر شی پیشي دي چې پای کې هغه ویژول افیکټس والا دي او بلا شی دي چې نومونه یې زما نه هېرېږي دومره ډېر دي که نه نو زه یم چې هر سړی چې په خپل شوق باندې یو فیلډ ته پرېښودی شي که نه دی ډېر زیات ښه پروډکټیویټي شو کولی شي. زما خیال پیرنټس له سټوډنټان څه وکړي پیرنټس له لږ پکار ده چې لږ هغه خپل ماشوم وپېژني انډرسټینډ کړي چې یاره دی څه کول غواړي او ټینډنسي څه ده زما خیال دا به ډېر زیات چینج راولي. راغونډ به د خپل ګپ شپ په راغونډ په دې کړو چې زموږ یو روحاني پیر دی خبره کوي وایي د سوات چې کوم دی که نه د ده نه غرونه تاودي ښه جي او د دې د ځمکه ډېره زیاته محدوده ده نو وایي دغه شانتې چې څنګه د دې د ځمکه محدوده ده او د دې نه غرونه تاودي نو دغه شان چې کوم دی زموږ د دې خلکو د دې ذهنونو نه هم غرونه تاودي. وایي دا خلک چې لږ پېښور ته وځي لږ اسلام آباد ته وځي بیا لږ لاهور ته لاړ شي او دوی دا کولاو میدانونه ویني د دوی سره دا ذهنونه هم کولاو شي چې نه یوازې چې کوم دی نو رزق خدای پاک په ام بی بی اس کې یا په ډاکټرۍ کې نه دی ایښودی یوازې خدای پاک رزق چې کوم دی نو په انجینرینګ کې نه دی ایښودی. تاسو نه زبردست مثال ورکړو زموږ په پښتنو کې کرن خان ته به وګورو زبردست مثال دی. بل زموږ په دفتر کې خبره کېده
چې په یو ځای کې په یو یونیورسيټي کې په لاهور جی سی کې دغه کنسرت و هغه ول راغوښتو پښتنو چې تاسو د زمونږه لکه کرن خان دی راشي چې زمونږ د ټولو پښتنو او د پنجابیان د ټولو ویني چې په مونږ کې دومره خولي سندرغاړي دي وی کرن خان وته چې د خپل یو پروګرام 10 لک روپۍ علم دا سینګر دی مونږ په آرټیست کې ګورو مراد آرټیست ته زمونږ سره مراد آرټیست سیلف میډ داغه په ثابته دنیا کې نوم دی د سه ډیر شي فیلډز دي مونږ به ګورو جرنالیزم ته زمونږ سره په جرنالیزم کې سونه خخ نمونه دي فیاض ظفر دی فضل خالق صاحب دی نیاز احمد خان دی غټ نمونه دي دلته کې دا نه ډاکټرز دي نه انجینیرز دي د سه پروفیسورانو لر تاسو لر شي پروفیسور احمد فواد ډاکټر سلطان روم صاحب د سه نور لیکوالانو له بلات شنو دا یوازې ډاکټري نه ده د انجینری نه ده زما په خیال په دې باندې به ختم کو چې خپل هر سړی په خپل رنگ کې سړی پریدي ک یو سړی په خپل ډاکټر نه دی جوړ شوی د دې مطلب دا نه دی چې د خپل ځوی خامخایي ډاکټر جوړي که یو سړی په خپل انجینر جوړ شوی نه دی د خپل ځوی خامخایي انجینر جوړي چې په کم رنگ کې خدای پاک څوک را کوس کړی دی پاک رنگ کې پرې خوده غوړي زما سو سره دا عہد دی چې ان شاء الله زب خپل بچوړو ته ځان نه غوندوم او تم سره سه عہد وکا او پکار د چې دا زموږ سره دا کتون کې سه عہد وکي او لاس چوتو کا زمونږ دا عہد دی چې مونږ خپل بچوړو ته ځان نه غوندو مونږ خپل بچوړو ته خپل سوچونه نه غوندو هغه په خپل رنگ کې لوی دل خدي بالکل او زه خو هم په دعا وې ختم کو چې الله زموږ مشران له دومره ظرف ورکړي چې بل ایکسپټ کی او په بل باندې ځان نه امپوز کوي نه ډیکټیټ کوي امين بو امين